السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوښار کاکا صاحب کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې شوې ده سخیل خلک ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي دي چا قتل کړی په څه وجه یې قتل کړی ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم موږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي نوښار کاکا صاحب کې سهیل نومې هلک چې عمر یې 30 کاله او ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوی دی بیا د هغه لاش په ولۍ خور کې میلو شوی دی پاکستان او نوښار سره تعلق لرونکي سخیل خلک تېره ورځ د دوبۍ نه راغلي او د دوبۍ د 4 ورځې شوې وې چې هغه ته مسافري یې تېره کړې وه د خپل ملک ته د خوشحالۍ لپاره راغلی و چې زه به د خپل ملک خوشحالي سي کومه خو هغه خوشحالي پې په غم بدله شوه د ده وادم کېدو خو دوستانو سخیل خلک سره ډېر زیات ظلم وشو سخیل خلک مور او پلار ډېر زیات جاري وایي زموږ بچي سره ډېر زیات ظلم شوی دی زموږ د بچي لاس شله بیا دومره تشدد شوی دی چې زموږ بچی اول حلال کړی دی بیا یې په چاقوانو باندې ولا ټول بدن زخمی کړی دی دوستانو دومره ظلم خو څوک نه کوي خو پته نه لګي چې دې سخیل خلک کومه ګناه کړې وه چې هغه ظالمانو ورسره دومره ظلم وکړو چې سخیل خلک بدن یې ټوټې ټوټې کړو او بیا یې هغه ټوټې په بوجۍ کې بندې کړې وې او خوړ کې غورځولې وې دوستانو الله دې وکړي چې د قاتلان ګرفتار کړی شي او د قاتلانو ته ښه بدترینه سزا میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام